تدې ژوند تېرولو دپاره څه خبرې ضروري دي ځکه دا ژوند هسې ژوند نه دی د دې ژوند تېرېدلو نه بعد یو نتیجه راځي د آخرت یوه ورځ را روانه ده هلته به دوه قسمه خبرې یا به جنت ته تلل وي یا به جهنم ته تلل وي الله سبحانه وتعالی دې مو جنت ته تلونکي جوړ کړي رب العالمین دې په خپل فضل سره مونږ تاسو د جهنم د اور نه بچي اصل مقصد د دنیا په ژوند کې د دغه آخرت تیارې ده قرآن دا مضمون ذکر کړی دی چې د دنیا د دې ژوند اصل مقصد څه دی او د دنیا په ژوند کې څنګه پته به لګي چې زه کامیابۍ ته ورسېدم یا نه دا مقصد قرآن ډیر بہتر انداز کې ذکر کړی دی الله سبحانه وتعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز دا اصل خبره ده شپېته کاله سل کاله یو نیم سل کاله ژوند چې تیری د دې فایده به په کومه ورځ باندې راوځي د ژوند د شپېتو کالو ژوند صحیح ریزلټ په کله راځي الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې لنډه خبره فرمایله دا د قرآن معجزه ده د شپېتو کالو د ژوند خلاصه بل څوک په دریو ټکو کې راغونډولی شي نشي کولی الله سبحانه وتعالی په خپل کلام کې د شپېتو اویاو اتیاو سل یو نیم سوه دوه سوه کاله ژوند خلاصه په دوو جملو کې را جمع کړه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن ارعغسو من عالمان دا نحوی وی دا من لفظا مفرد دے بمعنی عام دے من ارعغسو که غریب بھی ہو که مالدار من که خزوی ہو که سڑے من عرب دے ہو که عجم ارسوک چرے فمن ارپ دوخ پو گرزیدون کے زحزح عن النار چه بچ کڑی شو دا ورنا بچو کڑی شو دا ورنا وادخل الجنة او داخل کڑی شو جنت تا گورا زحزحا بچ شو یہ اونوی بچ کڑی شو ادخلا داخل شو جنت تا نا داخل کڑی شو دیدہ نکتہ دا عالمان پہ پوئی گئے زحزحا ادخلا مجهول سی غیر اوڑا اشارہ و دے خبر طرف تا چھ جہنم نہ بچ کے دل و جنت تترل دا دا انسان کمال نہ دے دا دا رب العالمین فضل دے تد جہنم نہ بچ نشوی بخپل عمل تد جہنم نہ بچ کرے شوی دا اللہ پا فضل وادخلا تجنت پخپل عمل داخل نشوی بلکہ ادخلا تد اللہ فضل جنت داخل کرے شوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے زما امتیانو تاسو کہ یو سڑے ہم دا اللہ پخپل عمل باندی جنت نشتلے او جہنم نزان نشی بچ کولے یو سڑے ہم تاسو کی دسی نشی کولے صحابہ ورتوی انت یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیبہ تا ہم دغا حال لے یعنی تم پخپل عمل جنت نشتلے تم پخپل عمل جہنم نشی بچ کے دے پیغمبر پاک فرمائی اذن لا ادخل الجنت الا بفضل اللہ زہم دا اللہ دا فضل بغیر جنت نشم ترے چھے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا فضل بغیر جنت نشتلے
ما او تا په خپل عمل جنت ته لړ شو ما او تا بلړ شو اول په عمل باندې جنت ته تلل دینه د الله په فضل دی او بلک په عمل شی بالفرض والمحال نو زما استا عمل د جنت د تلو د کده جهنم د تلو الله اکبر کبیره دا عمل د الله د فضل لپاره یو سبب دی ځکه مون عمل کوو د الله فضل به بچا کیږي چا چې عمل خسته کړي په خپل عمل رضا د الله لټوري الله سبحانه وتعالی به په خپل فضل جنت ته داخل کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رب العالمین فرمای فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چې د جهنم نه بچ کړي شو جنت ته داخل کړي شو فقد فاز فائر اولا د من په جواب کې او په جزا کې قادر اولا په ماضی داخل کو یقین د پاره او ماضی اولا د تحقق د پاره فقد فاز یقینا دې کامیاب دې بینک بیلنس والا ته کامیاب ہونے وي جائیداد والا ته کامیاب ہونے وي شهرت تا او ډیر علم ته کامیابی ہونے وي جهنم نه بچ کې دل او جنت ته ترلو ته کامیابی ہوئی اس دن کے سوال راضی چې ٹھیک دا کامیابی او ناکامی په جنت او جهنم باندې موقوف ده خود دنیا په دې جن کې چې راشپېته کاله جن سړی تیری دا ډېر عہدی چې دي دا ډېر ډیګری چې دي دا ډېر مال دولت پلاټونه چې دي الله فرمایي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور اے د آدم بچیا د دنیا په ژوند کې ډېرو موټرو ته مه ګوره ډېرو بنګلو ته مه ګوره ډېر بینک او بیلنس ته مه ګوره ډېر جایداد ته مه ګوره ډېر شهرت ته مه ګوره ډېر مقام او حیثیت ته مه ګوره ډېر ګاډ او طاقت ته مه ګوره دا د دنیا ژوند دی او د دنیا د ژوند خلاصه دا ده ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا جن دا صرف د دوکے سامان دے دا د دوکا کی اچھی دا د رب نہ غافل کی دا د قرآن نہ غافل کی دا د حدیث نہ غافل کی دے دوکا باندے مرعزا د خپل آخرت فکر کا اللہ رب العالمین داغا محبت تلاش کا دا اصل دے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا جن د دوکې سامان دے ځان ته بچ کے دا د دنیا جن دے دا د دوکه کوي دا د آخرت نه اړي دا د الله سبحانه تعالی د محبت نه اړي نو د الله د محبت نه ما وړه د الله د مینې نه ما وړه د دنیا نه واوړه العرض مقصد میرا خبر دا ورړو چې د آخرت په تیارې کې به ولګېدل پکاري آخرت زمونږ ستاسو اصل اساس او بنیاد دی پکار دار چې مونږ تاسو د آخرت په تیارې ولګو دا مو کوشش شروع شي د دنیا هر څیز کې مونږ له آخرت یادېږي یو عالم د یو ماشوم ډېره عبرتناکه واقعه په خپل کتاب کې لیکلې ده و یو ماشوم راغی یو عالم ته جړل هغه عالم ورته وی بچی ته ولې جاړې هغه ورته وی جی زما مور ور بلو ور نه بلېدو غټ غټ خشاک را جمع کړو لرګیو نو والدې مې هغې ته تیلې ولګو خو هغې غټو لرګو ور نه اغسته هغه عالم ورته وی دې کې د جړا څه دي وی شیخ بیا زما مور نری نری چخچی راجمع کړل کمزوري غتی کاغذونه پلاستیکي راجمع کړی هغه دې غټو لرګو ته لاندې کړی بیا چې تیلې ولګو هغه وړو چخچو ور واغسته د هغې نه هغه غټو ته ور ولګېد بیا دې کې دا ماشوم په چړا شو د عالم ورته یې بچې ولې جاړې وایي زما ذهن ته دا رالل هسې نه الله سبحانه وتعالی د لوی لوی کافر دا لوی لوی بی دینه دا لوی لوی بدماشان او ګناهګار جهنم ته واچي
خو لاندې ورته موږ دې دپاره ورواچوي چې د جهنم دا اور پې ګرم شي. ماشوم چې دا خبره وکړه د عالم هم په ژړا شو او ما سره هم درد پیدا شو. زما زړه کې هم رحم راغی. ما ورته ووې چې بچې ستا مور سره خو بل لار نه وه چې دا اور یې بل کړی وی. د جهنم اور د مخکې نه د بېدونو دپاره ګرم دی. الله به پې ستا په شان ماشومان نه سیزي. ډېر رحیم ذات دی، ډېر رؤوف او مینهناک ذات دی. به پې جهنمیان سوځوي، ګناهګار به پې سوځوي، مشرکان به پې سوځوي، کافر به پې سوځوي، بېدینه خلک به پې سوځوي، ګناهګار به پې سوځوي. ماشومان خو ګناهونو نه پاک دي. الله سبحانه وتعالی یې نه سوځوي. وایي د دې ماشوم دې سینې خودکار وکړو، د عالم ځان سره رانږدې کړو او تسلي وله ورکړه. نو ګوره ماشومانو کې هم دا درد و چې آخرت کې ماته الله عذاب را نه کړي. موږ مشران یو، زموږ زړه کې دا درد او احساس چېرته راغلی دی؟ راغلی دی؟ دا احساس پیدا کول غواړي. کله چې د جهنم عذابونه د جهنم تذکری کیږي چې موږ ځان متوجه کړو هغې چېرې دا چېرته ما دپاره نه وي، د دې مستحق چېرته زه ونه ګرځم. دنیا کې موږ سره ډېرې ډیګرۍ دي، موږ ډېر چالاکه یو، موږ ډېر مالدار یو، ډېر جایدادونه دي، خو آخرت کې موږ الله دې نه وکړي جهنم ته لاړ شو. زموږ دا ټولې ډیګرۍ کامیابي شوه که ناکامي؟ تاسو هم تپوس کړو دا کامیابي شوه که ناکامي؟ ډېرې ډیګرۍ دي خو د ډیګرو سره سره موږ جهنم ته لاړ یو. موږ کامیاب شو که ناکام؟ څوک سره وایي کامیاب شو که ناکام؟ ناکام شو. بینک و، بیلنس و، شهرت و، مقام حیثیت و، خو موږ جهنم ته لاړو نو دې ټولو فایده ونه کړه، دا ناکام شو موږ. او موږ ډېر غریبانانو، سار مو خوړه ماسپښین له نه وه، خو په قرآن حدیث مو عمل کو، کمزوري لباس مو، خو الله سبحانه وتعالی جنت ته بوتلو. نو سره د غریبۍ مونږ کامیاب شو که ناکام؟ کامیاب شو که ناکام؟ دا اصل خبره ده. دکه د آخرت کامیابی لټول د ټول نه بنیاد دی. زمونږ د قرآن او د حدیث د دعوت اصل مقصد هم دا دی ورونو چې مونږ کامیاب شو. او کامیابی دا هر سړی لټي. دا څاروي او ځناور وایي چې مونږ هم کامیاب شو. کامیابي دې ته وایي چې مالک مونږ له ټایم په ټایم خوراک راکړي. د ښکار دا ځناور هم وایي چې مونږ کامیاب شو. کامیاب دې ته وایي چې په غش ونه لګو او څوک مو ښکار نه کړي. دا چنچڼې او دا فرندې هم کامیابي لټوي. کامیابي دا ده دې وایي چې مونږ انډې واچو، بچی تی روزی او بچی ماشومان مړه نه کړي، په خپله والوزي. دا زموږ کامیابي ده. هره ډله خپله کامیابي لټوي. کافر او دا غیر دینه پېژنئ که نه، دي هم خپله کامیابي لټوي. کافر څه غواړي چې په ټوله دنیا د زموږ حکومت یي، تسلط د زموږ یي، اټمي طاقتونه د موږ سره یي، روب د زموږ یي، مسلمانان د زموږ غلامان یي، زموږ ته د محتاج وي. دیو ته دی کامیابی ہوئی، بس دی دغه ته کامیابی ہوئی. دا عام انسانان هم کامیابی لټي ہوئی چې زه د LLB وکما، زه د PhD وکما، ایکام بیکام MPhil دې وکم، ډېر ډیګرۍ د ما سره ماسټر مې هم دې کړي، PTC مې دې هم کړي، TT پوسټ کې دې هم زه چلېږم. دې ته کامیابي ہوئی. د هرې ډلې کامیابي غواړي، خو د کامیابۍ اصول د هر چا جدا جدا دي. مونږ ته الله سبحانه وتعالی قرآن کې د کامیابۍ اصول ښیي. من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. من یطع الله، څوک چې د الله تابعدار شو، ورسوله، د الله د پیغمبر تابعدار شو، فقد فاز فوزا عظیما، یقینا دې کامیاب شو په کامیابۍ لوی سره. نو زمون کامیابی مال دولت نه ده. زمون کامیابی دا بینک او بیلنس نه دي. زمون کامیابی د الله او د الله د رسول خبره منل دي. زمون کامیابی څه شی دی ورونو ټول وایي؟
د الله او د الله د رسول خبره منل. شوق سره وایي چې مالا پته ولګي چې تاسو ویښ ناست یې کوو دی. زمونږ کامیابي څه شی دی وروڼو؟ د الله او د الله د رسول منل. او دا اصول الله په خپل کتاب کې بیان کړی دی. من یطع الله، څوک چې تابعدار شو د الله ورسوله، د الله د پیغمبر تابعدار شو، فقد فاز فوزا عظیما، دی کامیاب شو په کامیابی لوی سره. الله دې مونږ تاسو له د آخرت کامیابی راکړي. د دنیا کامیابی لږ وخت لږ ساعت، خود آخرت کامیابی دا ټول عمر د کامیابی دا. مرګ چې راغی د دنیا کامیابی ختم شو. زه اکثر ملګرو ته وایم د آخرت کامیابی کې او د دنیا کامیابی کې فرق څه دی؟ د دنیا کامیابی په مرګ ختمیږي. یو سړی نن حاکم دی، بادشاہ دی، چې مرګ پر راغی بیا هم بادشاہ دی، ختم. نن یو سړی پروفیسر دی، چې مرګ پر راغی بیا هم پروفیسر دی. نن یو سړی انجینیر دی، چې مرګ پر راغی بیا انجینیری چلیږي. دا د دنیا کامیابی وي خو په مرګ ختم شوی. خو آخرت کې چې یو سړی جنت ته لاړ نو 10 کاله پس به هم جنتي که نه وي، 20 کاله پس به هم جنتي که نه وي، ټول عمر نه ختمېدونکې زندګۍ دپاره جنتي شي. حدیث کې راځي وایي دا مرګ به د ګډورې په شکل راشي او ذبحه به کړي شي چې بس مرګ ختم. یا همیشه کامیابی ده او یا همیشه ناکامی ده. نه د آخرت او د دنیا په کامیابی کې فرقونه دي. د آخرت کامیابی او ناکامی ټول عمر د پاره دي، او د دنیا کامیابی نن دا سبا به نه، او که سبا هم وي نو په مرګ سره به ختم شي. د دنیا د کامیابی د ختمولو د پاره یو حکم د الله مقرر دی چې هغې ته مرګ وایي، او د آخرت کامیابی د پاره یو حکم د الله نشته چې هغه ختم کی. اب زیاتیږي، اب نه ختمېدونکي وي. عرض مې دا که ورونو کامیابی د آخرت کامیابی ده، او هغه په څه کې ده؟ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره منلو کې. نن مسلمانان تاسو وګورئ موږ د الله د دین نه ډېر لرې طرف ته روان یو. سوچ وکړئ ښه، دا قابل غور نقطه ده چې موږ د الله د دین نه لرې روان یو. دا به زموږ د ناکامۍ سبب ګرځي. الله دې موږ د ناکامۍ نه بچ کړي. تاسو وګورئ مسلمانان چې څومره دي، PhD به هم کړي، LLB به هم کړي، خو په قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي. نه پوهېږي. که چېرته چا رفع الیدین وکړو یا آمین هم په تیز ووایي، زمونږ 98% مسلمانان دومره ساده دي چې دا پته ورته هم نشته چې دا د الله د پیغمبر سنت دي، دا حدیث کې راغلی دي. دا پته زموږ ډېرو کمو مسلمانانو ته ده. الحمدلله اوس د قرآن د حدیث د آواز الله سبحانه وتعالی زیات کو. اوس خلک خبر شو چې بھائی دا امام پسې په تیزه آمین ویل، دا رفع الیدین کول، دا د الله د پیغمبر سنت دي، حدیث کې راغلی دي، او د ځان نه طریقه نه ده. اوس خلک په دې خبره باندې پوه شي. نو زموږ مسلمانان د بې حیایو نه ښه خبر دي. دا ورته ښه پته ده چې واده کله دی په پلانکي کلي کې او اجلاګان به د کوم ځای نه راولي. دا هم زموږ عوامو ته پته ده چې د موخې تاریخ کله دی او موخه به خلک کله ولي. دا هم زموږ عوامو ته پته ده چې د هفتې یا د میلې ورځ کله ده او په میله کې مداریان کوم ځای ولاړي چې خبرې کوي. دا هم زموږ عوامو ته پته ده چې په میله کې چرګان خلک کوم ځای کې جنګوي، هغه ځای ته هم بوډاګان هم ولاړي تماشه کوي، لاویو کوي. هلکه ستا خو عمر تیر دی، ته په سپینه ګیره د سپو جګړو ته مه ودرېږه، د چرګانو جنګونو ته مه ودرېږه، جومات ته راشه، ښه مزېدار قرآن حدیث درسونو ته کښېنه، ستا لپاره دی کې بهتري ده. العرض دا مونږ ته پته ده چې د ټول نه زیاتې ښځې په کم بازار کې ګرځي، که نشته راته پته؟
اسه ځان مغلی کوي حق هم کله کله وای مونږ له پته لګي کنه لګي چې د ټول نه زیات خزي په کم بازار کې پته لګي کنه لګي اسه غلی شوي لګي کنه لګي پته خلکو ته دار سړی له پته کنه چې موخه به کله مقابله به کوي کبړې له خلک کله راځي دینه مونږ ټول خبر یو غنوي خبر خو دینه خبر نشو چې د قران او د حدیث حکم په دې مسله کې څه دی د دې ټولو فحاشونو خبر یو خو دین نه یو خبر چې د رفع الیدین او امینم د الله د پیغمبر سنت دي یعنی د الله د پیغمبر د احکاماتو نه خبر یو او د خپل علاقې د هر فحاشت نه خبر یو دا زموږ د دین حال دی دا نن د مسلمان حال دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي د هر بی دینه نه خبر یو خو کچرته چا د ماخام د منځ نه مخکې دوه رکعاته نفل وکړو نو یو بل داسې حساب دی په ماخام هم لا نفلي که چا په سفر کې دوه منځونه یو ځای کړو صلاتین وکړو عمده خلک داسې یو بل ته لکه دا څنګه چل دی چا که اته رکعاته تراویح وکړې خلک وایي دې جوړ تراویح نه مني دا یې څه وکړو تا د دین نه خبره یو الن کې تعجب په دې پکارو چې مسلمان دی او مخې ولي تملا کی پدې تعجب مسلمان او د مسلمانانو بازار دی او خزي بازار ته وتی او سوداګانې کی پدې تعجب پکارو مسلمانان دی او چرګان جنگي پدې تعجب پکارو مسلمانان دی او سپي جنگي پدې تعجب او حیرانتیا پکار ده کنه دا کارونه د مسلمانانو نه دي نو په کومو کارونو چې تعجب پکار دی پاغي موږ نه حیران کیږو او په کومو کارونو چې تعجب نه دی پکار قران او حدیث دی نو مونږ په هغه تعجب کوو لکه څنګه اقامت وکړو دا څنګه چلو شو الکه امین پتیز او دا څنګه چلو شو دا دین دې د دین نه خبر یو د اری بی دینه نه خبر یو نو تاسو په ایمان وای اې دی بونیر والو چې مونږ د دنیا نه خبر یو د ګنا نه خبر یو خو د دین نه خبر یو دا مونږ کامیابی ته روان یو که ناکامۍ ته تاسو جواب راکړئ سوچ سره وایا سه محمد وک کوي ځانم صحیح خبره وکي چې مونږ د هر ګناه نه خبر یو او د نیکه د قران او د حدیث نه خبر یو دا مونږ دین طرف ته روان یو که بی دینه ته سوچ سره وای چې ته روان یو الله دې مونږ دینداري طرف ته روان کړي که دین او یاد ساته دا نه وای چې زما مراد صرف تاسو یې قسم دې داسې نه ده تاسو د غرونو خلق غریز خلق تاسو دیندار خلق شمارل شي زه دا یقین سره وم چې سوات باجوړ دیر طرف ته لړ شم بیانونو لا تاسو په موبایل زمون دا خبره اورئ چې زه ډیر وامه د غرونو خلق بونیر والا خلق دیر خلق باجوړ خلق غریز والا قو والا خلق دا په دین ډیر مین وي قران حدیث باندې دیو ډیر مین وي د دین هر आवाज چې اوچت شوی دی د دین په نوم چې هر आवाज اوچت شوی دی هغه ته د ټول نه زیاته قرباني د غرونو خلکو ورکړی ده دی ابو حمزه صاحب دی ته پته ده چې کله د پنځپیر د شیخ صاحب شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب د دې شرک بدعت خلاف आवाज اوچت کو نو ډیر عملګاتیا دي دیر باجوړ او د ګونیر خلکو وکړه یاد مو شي کتا سو نه ییر دي د سپینګرو مشرانو ته د شیخ صاحب دی ته یاد وي نو د غریز خلق پهاړي خلق دا د ټولو نه زیات دین ته منون کې خلق وي لسشل روپې په دین دا خلق ور کوي خپل وینه او خپل جان په دین باندې دا غریز خلق ور کوي دغه رنګه حیا برکا چول د خزو فحاشت نه من کېدل دا د غرب خلکو کې ډیر وي په غره کې به یو خزه ولاړی ساروي به سړی مخې پټ کړي کته د لارې تاسو کې چې خورې د لار چرته تلې ده اخو مخ کې تا تکلک استغه خبره وکي لار د توخي ضرورتیا سره داسې حیا په غریزو خلکو کې ډېری بازاري خزي چې وینه تنگ لباس پردو سړو کې ورننه وتل دا ټول خبرې په بازاري خلکو کې وي د غرونو خلک حیادار خلک وي غیرتمند خلک وي ملمدوس خلک وي په دین قربانې کوونکي خلک وي نو الله دې پتا سو کې د دینداری همیش مستقیم اوساتي او بهر چې څومره بے حیاي په خزو سړو کې شروع دي الله دا غریز خلق دغه بے حیايو نه بچ کړي نور مسلمانان دې رب العالمین بچ
نو عرض میں دا کو تاسو میں مراد نہیں تاسو خو انشاءاللہ چی دیندار خلق ہے خو بہر زمون معاشرہ ناکامے طرف تروانہ دا چا تروانہ دا ناکامے طرف تروانہ دا تاسو گورے زمون بہر دا معاشرے نوجوانان دا نوجوانان پدی اللہ سبحانہ وتعالی فخر کرے قرآن کی اصحاب کہف اغی بادشاہ مشرک و شرک کو دیو یہ شرک تراخکل مجبورہ کولی دی اغا ملک پرے خود و غیرت کو چیرہ قرآن حدیث خو مونگ نشو پرے خود شرک مونگ نکو اغا صحاب کہف بسترے واغستے لاڑل اوتل یو غرک دیر شو نو اللہ فرمائی انہم فتیتن دا یوسوس وانانو ولی اگی کی با بوداگان نو ہم خواب او کنا خواب بوداگانو تم اللہ زوانانو ہے ولی دا غیرت کار چے چام کڑے دے کا بودا دے آغا زوان دے او دا بغیرتوب کار چے سوکم کے یک آغا زوان دے بیام بودا دے انہم فتیتن او فتیتن کی تنوین روڑو عالمان پہ پوئی گی تعظیم دا پرا دا یوسو عظیم الشان زوانان و اصحاب کہف آمنو بربهم فخپل رب اعتمادو کو کلک ایمانو وزدناہم ہدا اللہ فرمائی ما پہ ہدایت مضبوط کرل او لاڑل دا قرآن و دا حدیث دا پارا دین شریعت دا پارا یو غار کے دیرشو یو سپیم ورسر دے او سمر زیادہ زمانے تھے رکڑا 309 سال دائے پغار کے تیر رکڑا واللہ حفاظتو کو 309 کالا اللہ پا خوب ادکڑا لو جوندی ہو ساتل دا کمال دیو کنا دے کمال دا کمال دیو کنا دے کمال دا کمال و تا پا ایلیلبیو پا پیچڑے ڈگرے حاصل شو کپا دیندارے پا دین کے اللہ کمال خیدے نو نوجوانانو اصحاب کہف تو گو رے کنا اللہ اس صفتون پا خپل کتاب کی پی پا کار داری چھ زمون نوجوانان صحیح قرآن حدیث دکی بہترین ڈاکٹر تے جوڑ کدا چاوی دی چھ ڈاکٹر بنی بہترین انجینئر و استاذ و پرنسپل تے جوڑ کا اور بہترین مسلمان تیم جوڑ کا چھ خپل قرآن نخو خبری دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث نخو خبری ڈاکٹر ذاکر نائک یو ډیره قیمتي جمله کله کله وی دی غیر مذهب ہوتا هغه وی د الله دا کتاب واحد داسې کتاب دی چې بغیر سمجھے د صرف ریډینګ کولی شي د په معنا مسلمان قوم نه پوي هندوانو نه تاسو کا په خپل ګرنث باندې خو پويږي عیسایانو نه تاسو کا انجیل داغي په لا قانون او په سټډي او په لټریچر کې داخل دي ټول ماشومان په انجیل پويږي یو مسلمان دے چھ دے قرآن صرف تلاوت کی پا معنی مطلب نہ ہوئی گی زمون دیر سپنگیری مشران بدا سے ہوئی نے شپیتا کالے منزو کو خودی پوئی گی نا چھ دے اللہ اکبر سا مطلب دے دا سبحانک اللہم و بحمدکا کہ زا سوائے ما و اللہ سوے لواری نہیں دے پوئے زمون مسلمان دا زمون حال دے اللہ دے زمون ستاسو توجہ پل دین تا و قرآن حدیث تراولی او یاد ساتے خلقو پا قرآن و پا حدیث کی کامیابی دا پا دین و شریعت کی کامیابی دا کوائے چیزا مالدار شم پا قرآن حدیث عمل شروع کے قرآن ویتب مالدارش قرآن حدیث چیز تکی عمل پہ ہو کے مالدار بشدہ چا ویلی دی دا قرآن ویلی دی بنی اسرائیل دیر ذلیل شویو کمزوری شویو زمیدارے تحکار ہوئے بیا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَإِذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ کدی پا آسمانی کتاب پابند شوے وے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ او دا آسمانی کتاب سرا سرا دا وقت دا پیغمبر پا تشریحاتوی عمل کرے وے نو لأکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا بر آسماننا بٹیم پٹیم بارانو نکے دے او زمکی بناشنا پسلون راخیت چلے وے نو لأکلو من فوقهم دا آسمان او دا زمکی دے طرف نبدی پا خیٹا مارا شوے وے
کله به ماړه شوي لو انهم اقاموا التورات والانجیل که په قرآن په شریعت په دین عمل کړی وی نو ښکاره ثابته شوه او که نه چې څوک د الله په دین او په حکم عمل کوي الله یې په خېټه مړوي او الله یې مالداره کوي. دا خبر د آیت نه ثابت شوه که ثابت نه شوه؟ نو مونږ چې په قرآن حدیث عمل کوو الله به مونږ په خېټه مړوي. او کله چې مونږ په قرآن حدیث عمل پرېښودو نن مسلمانان د ټرک اوړو ته ولې په قطار ولاړ دي؟ قطار کې ټول خلک ولاړ دي، ښځې ولاړې دي، سړي ولاړ دي، غریبانان د ټرک سرکاري اوړه اخلي. مونږ مجموعي طور دومره کمزورې ولی شو، ذلیل ولی شو. وجه دا د مونږ د الله کتاب د پیغمبر علیه السلام احادیث پریښي دي. او الله فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. کتاسو په قرآن حدیث صحیح عمل شروع کو الله فرمایي ستاسو د خېټې بندوبست به زه د اسمان او ځمکې دواړو نه وکړم. نن سوچ وکړئ او یاد ساتئ که موږ د قرآن او د حدیث نه لرې لرې کیږو رس تر ورځه به زموږ دا پریشانی زیاتیږي. ډېر ضلالت ته به لاړ شو. نو ضلالت له تلل ښه دي که دینداري جوړول پکار دي؟ ځان دیندار الله دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث پابند او دیندار کړي. عرض مې دا که ورونو چې نن مسلمان صرف د دنیا په مینه لګېدلی دی او خپل آخرت د دې مسلمان نه بالکل پاتې دی، یېر دی تی. الله سبحانه وتعالی فرمایي دې دین ته دا خلق راوبلی چې عالمان هم دیندار شي، د عوام هم دیندار شي. دینداری ضروری ده، که دینداری نه وي نو په بېدینه خلکو باندې الله ملکونه رواني. شعیب علیه السلام پیغمبر دی، هغه راغی او خپل قوم ته ووی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ ناف تول کې کمې مه کوئ. دی قوم ته نصیحت وکړو په ناف تول کې کمې مه کوئ. هغې بیا هم په ناف تول کې کمې کوو. دا موږ وړوکي ګناه ګڼو که نه ګڼو؟ دا د موږ څه ګناه نه شمارو. دا ناف تول کې کمې دومره عظیم ګناه دی چې په دې الله مستقل یو قوم تباه کړی دی. سوچ کوه مونږ په ناف تول کې کمی نه کوو که نه؟ الله قرآن کې فرمایي ویل للمطففین، ناف تول کې کمی کوونکي دې تباه و برباد شي. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. د بل نه چې مارکیټ کې مال اخلي پوره اخلي خو ګاک له چې کله ورکوي نو کمی کوي. الله فرمای الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. دا کم دکانداران چې په ناف تول کې کمی کوي الله فرمای ولې د دې دا یقین نشته چې زه به یو ورځ الله ته ودرېږم، یو لویه ورځ د زه به رب ته ودرېږم. دا دوکې ولې کوي؟ او دکاندارم د الله د دین خلاف، ګاکم د الله د دین خلاف. اوس خو کیمرې لګېدلې دي فیسبوک باندې ښیي یو دکاندار د سړی لړی شي نو دکاندار بله تول کوي. نو چې تول کوي نو دکاندار مخکې نه په هغه چابړي کې څه وزن ایښی دی نو نیم کیلو چې دی مثال په طور میوه وتلي نو نیم کیلو ورسره کاڼي هم تلي نو دی دغسې کوي. دا خو د دا رمیتوب شو پراټ شو که نه اګاک سور هوښیار دی هغه په بډه ځان سره ګودی والي نو چې هغه دوی کیلو وتلو نو هغه بره تول کوي دی کته د هغه نه اچول کوي. هغه هم دوکه کوي، هغه وایي چې ګاک مې سټ کې وو او ګاک وایي چې دکاندار مې سټ کې وو، دواړو ځان سټ کې وو د الله ګناهګار شو. دا زمونږ د ملک د ګاک حال دی. کساب خپل تخت دومره بره کړي چې کته ګاک ته نه ښکاري چې غوښه یې وویشته که وازګه ده که هډوکی دی. هغه چې کور یې ورپسې میډم ورولي چې تا د ټیم چشمې اچولې که سترګې دې په بډه والې وې تشه ډوکې دله د 100 روپو درکړې دی که غوښه کم ده نو هغه ټایم دی وایي الله دې غر کړي وي ګیره هم پرېښوي ځکه یې دوکه کړم. دا زمونږ د قوم د غوښې خرڅوونکي حال دی.
ته چې ورته وې کیلو وتله نو هغه نیم کیلو وازګه د مخکې نه ایښي، خو بس داسې کې ګوتې 3 غوټې داسې ورکړي چې تا په خوله نه ایښې ته کور کې نه بغیر کلاول هم نشي. په روژه کې زمونږ خلک داسې کوي چې غوښې باندې د پاسه اوبه واچوي نو وزن وله جوړ کړي، نو چې نیم کیلو غوښې نو هغه اوبو سره کیلو شي نو هلته وتلي. دا زمونږ د میوه چې اخلي فروټو صرف قصابان نه یادوم، قصاب خو کلي کې یو کس دوی د نورو ته هم غوږ کېده. فروټ چې اخلي که نه میوه، نو میوه کې چې کم طرف چینجنې څښا شوي هغه لاندې کړي او سم طرف وله پاس کړي. تاسو په ایمان ووایئ دا دوکه ده او که نه ده؟ د مسلمان اغستل خرڅول به داسې چې په څیز کې کم غیب وي هغه غیب به ښیي چې زه دا موبایل خرڅوم خو ده کې دا غیب دی چې سافټویر مې ورته کړی دی بیټري زر ډاون کېږي. دا موبایل خرڅوم خو چارجر کې مسله ده، دا موبایل خرڅوم خو سکرین خراب شوی دی، دا گاډی خرڅوم خو ګورې انجن خپل نه دی ورته مې کړی دی، دا گاډی خرڅوم خو ټیرونه ختم دي. پټ غیبونه به د گاډي ښکاره کوي، د مبيعي پټ غیبونه به خرڅونکي ښکاره کوي. دا د مسلمان د معامله. او موږ څه وایو د پاسه به سپری وکړو جنډ برابر کړو چې اړه پته یې نه لګي چې دا ځای دی. میخه چې خرڅو که نه داسې دوایانې وله ورکو غواړه چې غولان چې غټه شي د دنیا پی پکې وشي، چې 3 ورځې پس هغه یو وي زه دې غواړه چرسو یا اپیم ورکړم نو دا رګونه رانرم شي نو غولان چې غټه شي، نو چې یو 3 ورځې خلک اولی شي نو بس بیا کینی. دا زمونږ د معاشرې د معاملاتو والو حال دی. نو یو قوم په ناپ تول کې کمې کو الله تباه کو، مونږ وروره په میوه کې دوکه ده. د آیس کریم چې خرڅوي دیم دوکه کوي، دی نه خبرې دا چمچ داسې الټه کېږي نو د پاسه په آیس کریم واچوي ته وایي چې پلیټ ډک دی، خو چې تی راوالې او چمچ ته لرې کړي او داسې سمې کړو نو هغه هر څه ویښ ته لړي شي څه پکې نه. یو سړي وي د 500 روپو د هغه چانې چولې واغستې نو هغې کې مچ پروت و، مچ نو ده چې وخوړې چې مچ پکې راووت دوی دی کې خو مچ دی راووت دوی د 500 روپو هغې کې خو ګډ نه وي خو دغه مچ به پکې نو خلک هغه کار کوي. بس خو په څه طریقه عوام یو بل دوکه کوي ځکه خو د پیسو نه برکت وتېری. خلک وایي که نه وي هلکه دا څیز خرڅوم خو واپسي منع ده، په دوکان یې بورډ لیکلي واپس اخیستل بند. دا هم غلطه طریقه. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله دې د هغه چا په سودا کې برکت پیدا کړي چې اقاله کوي یعنی یو څیز واپس هم اخلي. دا د مسلمان د معاملاتو حال دی. یو گاڑی مصری سره ودرې لږ کاري پکې هغه وایي دا څیز ختم دی د سمیدو یي وي دا به ټول بدلې، دا د په هغه مزدور په هغه گاڑی والا دا تاوان وکړو دا د ظلم وکړو. نو عرض دا د مسلمان هغه ګناهونه شروع کړي دي چې په هغې الله کلي اړولي دي. شرک یو ګناه ده. پخوا به دا خلک دی کاکا صاحب ته راتلو، پیر بابا ته به راتلو او ستاسو به یاد شي د قبر دا کاڼي به په ځان وخل وي دې سره سړی ښه کېږي. یا به بابا ته وایي چې بابا ته زمونږ مشکلات حل کا، ته مونږ ته نفع او نقصان راکولی شي، مونږ ته نفع راکه. تعویذونه به یې غاړو پسې تړلي وو، باباګانو ته به سجدې کولې، د هغه قبر جاروګانې به یې په ځان وخلې. دا شرک و. دا زمونږ په دې قوم کې اوس هم په دې پنجاب کې لږ دی که ډېر دی؟ تاسو د نوجوانانو تپوس کوم لږ دی که ډېر دی؟ دا شرک ډېر دی. دا شرک دومره لوی ګناه دی چې په دې الله د نوح علیه السلام قوم تباه کړی دی. دنیا یې پې اوبه کړه، اوبه یې پې راوستې د بره نه او د ښکته نه اوبه ورېدل شروع شو، الله په اوبو کې غرق کړل. ولې؟ شرک یې کوو. مونږ شرک کوو، مونږ الله غرق نه کړو. د لوط علیہ السلام قوم د الکانو سره بدکارۍ کولې، الله پې کاڼي راوورول. زموږ په معاشره کې دا ګناه عام دی. عرض دا چې په کم ګناه الله قومونه تباه کړي دي په یو ګناه، هغه یو ګناه څه کې ټول ګناهونه نن په دې امت کې موجود دي، د غرق کېدو قابل دی دا امت. قسم دی هغه عملونه شروع کړي دي چې الله پې اسمان نه کاڼي راونوري، هغه عملونه شروع کړي دي چې الله پې عذابونه د اوبو راولي او غرق یې نه کړي. ورونو د دې ګناهونو نه به توبه وباسو. په دې ډېر مینه او محبت به د قرآن او د حدیث د دعوت ته غاړه ږدو. دا د امن دعوت د قرآن حدیث، اطیع الله اطیع الرسول.
دې دعوت ته به غاړه ږدو دا قرآن حدیث به خپلوو د نوجوانانو ته دا عوام نوجوانان په نظر راځي زده کې قرآن حدیث زده کې په دې خبرو مه دوکه کېږه چې یاره هر عالم ځان له فرقه ده او ځان له خبرې لري نه په میله کې دا ګوړه چې خرڅېږي دې کې رنګکاټ والا ګوړه شته که نشته دې کې چونې والا ګوړه شته که نشته بازار کې چې دا کپړه خرڅېږي دې کپړه کې خراب او ښه شته او که نشته ته د بازار غل پیژنې او د دین غل نه پیژنې تا خو چرې دا ونه وي چې ګوړه نه اخلم رنګکاټ یې راوتي دي تا تجربه حاصل کړې ده ته د رنګکاټ او بې رنګکاټه ګوړه پیژنې نو ته حق او باطل دین ولې نه پیژنې قرآن حدیث باطل کېدی شي تاسو نه تپوس کوم آخري خبرې دي جواب راکې قرآن حدیث غلط کېدی شي بس زمونږ د اهل الحدیث ورونو د مسلمانانو ګوره د احناف هم زمونږ ورونه دي ښه چې په دې دوکه نشئ ګورئ دا دیوبندیان دا بریلویان دا پنجپیریان دا زمونږ ورونه دي په ځینې خبرو کې اختلاف شته خو زمونږ ورونه دي قرآن حدیث ته انشاءالله ټول تابعدار دي که اهل حدیث قرآن حدیث نه مني دې ته به رسېدلی نه وي پویه به نه کني یو مسلمان د قرآن حدیث خلاف کولی شي یو مسلمان د قرآن حدیث خلاف کوي که یو څوک رفالیدین کوي او چا ورته ووایي چې دا اشارې دي په مونځ کې هسې مچان شړي خلک یې بد ګڼي وي لکه دا شیز په مونځ کې مه کوه خو که دې ټولو عالمانو ووایي چې دا امام پسې په تیزه آمین او رفالیدین د پیغمبر علیه السلام سنت دي بیا به یو مسلمان خلاف وکړي مړه تاسو او نه صحیح نه کوئ زما په خبرو خو تنګ نه یې ټایم خو لا نه دی پوره ما خو وایي زه به د ټایم نه هم 4 شپږ منټه اړوم تاسو داسې خبرې کوئ لکه چې تنګ شوي یې تنګ خو نه یې په خبرو که نه نو چې یو سړي ته پته ولګي چې دا رفع الیدین آمین دا د قرآن او د حدیث خبره ده او یو سړی نم کوي خو د قرآن او د حدیث دشمنۍ ته به یو مسلمان ودرېږي نو چې قرآن او حدیث ته ټول منلو ته تیار دي ګوره تنظیم پارټي پیر مجتهد دا څوک مني څوک نه مني ځکه دا د هر چا د رای خبره ده خو قرآن او حدیث منلو ته ټول مسلمان تیار دی نو چې څوک مونږ له ووایي چې دا خبره په قرآن کې ده یا په حدیث کې ده جنگ جګړې به کوو که نه فوراً به منو منې به ستاسو دا وعده ده چې قرآن او حدیث به منې وعده ده کلکه نو بس چې کله ستاسو که په دې واده پابند یې چې زه د عالمانو نه هم واده واخلم چې عوامو ووایي چې مونږ به قرآن حدیث منو نو علما به ورته هم قرآن حدیث بیانوي انشاءالله علما به بیانوي که نه د عوامو دا لوث شو د بنیر د عوامو د الله په دې کور کې چې جی کله مونږ ته پته ولګېد چې دا خبره قرآن کې ده او حدیث کې ده که زمونږ عالم یې نه کوي پیر یې نه کوي مذهب یې نه کوي پارټي یې نه کوي مونږ به دا ټول پرېږدو خو قرآن حدیث به نه پرېږدو په دې واده ده انشاءالله چې تاسو پې واده وکړه اوس دا علما هم زړور شو پته ورته ولګېده چې تاسو مانئ زمونږ عالمان به هم انشاءالله تاسو ته فرقه پارټي تنظیم پیر استاز کتابونه مجتهدین دی طرف ته به دعوتونه نه ورکوي د دیو به احترام کوي خو دعوت به هم د عالمان قرآن حدیث ته ورکوي ځکه چې زمونږ عوام د قرآن حدیث منلو ته تیار دي داسې به وي که نه او کلم چې د زړه نه دا عزم وکړو چې زه به د قرآن د حدیث تلاش پسې وځم اے بنیر والو الله به مالدار کی الله به مونږ په خېټو ماړه کی الله به د دې عذابونو نه وساتي الله به د دې منګای نه بچ کی دا څومره ملک چې خراب دی دا مونږ چې خراب یو وجه دا د مونږ په قرآن حدیث عمل نه کوو زمونږ عقیدې د قرآن حدیث سره برابر نه دي زمونږ غمونه او خاده قرآن حدیث سره برابر نه دي د الله په کور کې لاسونه اوچت کې او عزم وکړي چې مونږ به د قرآن او د حدیث کلک ملګرتیا کوو انشاءالله لاسونه پورته کې دا د قرآن او د حدیث پیغام به انشاءالله ټول بنیر ته رسو که نه به رسو لاس پورته کې انشاءالله دا د قرآن او د حدیث आवाज به په نهره خېټه باندې د ټول بنیر ته رسو که نه به رسو څومره خلک چې مخالف دي د اخلاقو په پلیټ فارم کې باغي ته مسله کوي سختی به نه کوي کنزل به نه کوي رد بد به نه وایي ټول خلک قرآن حدیث ته تیار دي خو زمونږ د سخت لهجې خلک منع کړی دی زمونږ د بد اخلاقۍ خلک منع کړی دی سختی په دین کې نشته سختی به نه کوي دا زمونږ وروڼه دي چاله بې ځایه کافر او مرتد او بېدینه مه وایې په اخلاقو طریقې سره په مینه محبت سره څنګه زمونږ د ورور ابو حمزه صاحب د ټولو ملګرو د اصلاح کوشش کوي یو نیک سړی دی
ان شاء الله زمون په د الله سبحانه و تعالی نه خو ګمان دی څنګه چې دین نرمي کوي د نرمۍ دعوت کوي ټول به نرمي کوو کنه وکړو ګوره قرآن حدیث نه به خلک متنفره کوونه نرمۍ سره د سپینګیري مشرانو ته کښېنئ ورته ووایئ چې د قرآن حدیث په مخالفت د نه الله خفه کېږي د نوجوانانو ته ووایئ چې خپله ځوانۍ کې د قرآن حدیث خدمت وکړي چې بچي مو دینداره شي انشاءالله د بونیر خلک او تمام مسلمانانو کې الله صلاحیتونه ایښي دي الله به تاسو له کامیابۍ درکوي لکه څنګه چې درکړی دی په غیرت نه یاد یې د بونیر خلک کو لوی غیرت دا دی شاه اسماعیل شهید صاحب له دې خلکو پناه ورکړی وه دینداره سړی او چا نه برداشت کو د بونیر خلکو برداشت کړو دینداره الله مو د دینداري د قرآن او حدیث په شکل کې ښکاره کړه